اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو السلام علیکم. امید ده چې تاسو به د ایاز غدل د شعر و سخن له طرف نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن تاسو ته د اسم په حوالې سره څه لږ ډېر بیان کول غواړم چې اسم څه ته وایي، د اسم قسمونه کم دي، اسم علم څه ته وایي او د بناوټ په لحاظ سره اسم کم دي. اسم نوم ته ویلی شي، د یو ځای نوم یا نباتات، جمادات، ونې، بوټي، جاندار شو، بیجان سیزونه شو چې د هغې یو نوم وي، نو هغې ته مونږ اسم وایو. ځمکه، آسمان، سپوږمۍ، ستوري په انسانانو کې دا ټول چې د انسان یا د بیجان، د جاندار او د بیجان یا د یو ځای یا د هسپتال یا کالج، دا ټول په اسم کې راځي، دا ټول نومونه. بیا د اسم دو اقسام دي، لوی اقسام چې دي نو هغه دو دي. یو ته اسم نکره وایي او بل ته معرفه وایي. اسم نکره کامن نیمز دي، اسم عام هم ورته وایي چې د کوم سیزونو نومونه مونږ اخلو عام دغه کې حالاتو کې، دا موبایل دی، دا اخبار دی، دا ځمکه ده، آسمان دی، دا کمره ده، دا کالج دی، هسپتال وغیره، سکول ده، کتاب، قلم، دا ټول چې دي نو دا په اسم عام کې راځي. او اسم معرفه هغه اسمونه دي چې هغه خاص دي، خاص اسم چې دي نو هغې ته اسم معرفه ویلی شي. پراپر ناونس چې دي، لکه اوس کالج دی نو ټول کالجونه دي، خو که تاسو ووایئ چې عمل کالج یا اسلامیه کالج نو دا اسم معرفه شوه. یا هسپتال دی نو هغه ټول هسپتالونه دي، خو که تاسو ووایئ چې لیډي ریډینګ هسپتال، کمپلیکس هسپتال، رحمان هسپتال، نو د دې نه بیا جوړ شي اسم معرفه. یا شاعران دي نو ټول شاعران دي، خو که ته ووایې چې علامه محمد اقبال، حیدر علي آتش، غالب، ایاز غدل وغیره، نو دا بیا اسم معرفه شي، هغې ته یو خصوصیت ملو شي. بیا د اسم علم کم دي، نو اسم علم کې لومبی راځي خطاب، هغه اسم چې د حکومت د طرف نه چاته په خاص کارکردګۍ باندې یا په قابلیت باندې ملو شي، نو هغه اسم ته خطاب ویلی شي. لکه نشان حیدر چې دی نو دې ته خطاب ویلی شي. یا تمغه حسن کارکردگی، یا علامه محمد اقبال او سید احمد خان ته د سر خطاب ملو شو، نو دا د اسم علم یو قسم دی، خطاب ورته ویلی شي، او دا د حکومت د طرف نه ملاویږي. دین علاوه لقب دی، نو لقب هغه اسم ته ویلی شي چې کوم د عوامو د طرف نه چاته ملو شي، د چا ښه کارکردګي وي، د چا څه بهادري وي یا نور څه کارنامې وي، نو د هغې په بنیاد باندې په عوامو کې هغه مشهور شي، نو هغې ته بیا لقب ویلی شي. لکه پیغمبر علیه السلام په عوامو کې صادق او امین مشهور و، ریښتونی امانتدار، نو هغه ته خلکو لقب ورکو صادق او امین. یا چې دی نو قائد اعظم رحمت الله علیه ته خلکو بابای قوم ویلی، مولوی عبدالحق ته بابای اردو ویلی شو، نو دا القابات تی لقب ورکړی شو. د عوامو طرف نه چې کوم نوم چاته ملو شي په ښه او صفتي او خوبیانو په حوالې سره، نو هغې ته مونږ لقب وایو. یا مادر ملت شو، دا ټول القابات دي. شاعر مشرق شو، دا القابات دي. دې سره سره کونیت دی. کونیت هغه اسم ته ویلی شي چې د خاندان یا د نسل یا د لور یا د زوی په حوالې سره چاته ملو شي، نو هغې ته وایي کونیت. مثال په طور باندې ابو حنیفه
اوس د ابو حنیفه خپل نوم چې دی نو عثمان بن ثابت دی، لیکن هغه د خپل لور د حنیفه په وجه باندې مشهور شو، نو هغې ته ابو حنیفه ویلی شي، یا ابو بکر، یا چې دی نو ام المؤمنین یا ابن مریم، دا چې دی نو دې ته ویلی شي کنیت ابن مریم، د مریم زوی، نو دینا عیسی علیه السلام مراد دی. دغسې بل اسم دی هغې ته ویلی شي تخلص. نو تخلص هغه اسم ته ویلی شي چې یو شاعر د خپل اصل نوم نه پس چې کوم په شعر و شاعرۍ کې خپل نوم استعمالوي، د یو غزل یا د یو کلام په آخره کې راشي تخلص، نو هغې ته هغه نوم ته تخلص ویل کېږي. لکه مومن خان مومن دی، نو هغه تخلص مومن. اسد الله خان غالب، نو هغه به غالب استعمالولو. حیدر علی آتش، نو هغه به آتش تخلص استعمالولو. دغسې ایاز غدل چې دی نو هغه خپل تخلص غدل استعمالوي، دا تخلص دپاره دی دا اسم. د دې نه علاوه عرف دی. عرف چې دی نو هغه اسم ته ویلی شي، هغه نوم دی چې یو اصل نوم چې د چا خپل ذاتی خپل اصل نوم د مور پلار د طرف نه کېښودلی شوي وي، او په هغه اصل نوم کې خلک دا هغه بګړو شي، هغې کې داسې تغیر پیدا شي چې هغه بیا په معاشره کې په هغه نوم باندې ستایلې کېږي، نو هغې ته عرف ویلی شي. لکه بعضې خلک چې دی نو د چا نوم دی احتشام، خو هغه داسې بګړو شي چې خلک ورته بیا شامي وایي، نو هغه د احتشام نه چې کوم شامي لفظ جوړ شو، دې اسم ته بیا عرف ویلی کېږي. بعضې خلک نومان وي، نو هغه ته خلک نومي وایي، او حسن وي، نو هغه ته خلک سني وایي. نو دا هغه بګړه خو نام چې دی نو دې ته عرف وي په عام لب و لهجه کې. د بناوټ په حوالې سره د اسم درې غټ قسمونه دي، خو یو ورسره بل هم راځي، خو لومبي دا درې تاسو ته بیانومه. اسم مصدر. مصدر هغه اسم دی چې د بل اسم نه په وجود کې نه دی راغلی، خو د دې اسم نه په تغیر سره او په تبدیلی سره نور اسمونه جوړېدی شي. او د دې اسم خاصیت دا دی چې د دې په آخره کې نون الف نا راځي، دا د فعل کار هم ورکوي. نو لہذا مصدر چې دی نو هغه اسم چې د هغې په آخره کې نون الف نا راځي. مثلا دوڑنا، کانا، پینا، چلنا، پرنا، دا اسمونه چې دي نو دا دې ته ویلی شي مصدر، دا اسم مصدری دی. اوس په دې اسم کې چې لږه معمولی تبدیلی راشي نو بیا د دې نه مشتق جوړ شي، هغه اسم ته بیا ویلی شي مشتق. یعنی اوس کانا، نو دا کانا دې کې لږه معمولی تبدیلی چې راشي لکه کایا، کایی، نو دا اسم مشتق شو. پڑھایا، پڑھانا نا، پڑھایا، پڑھائی، پڑھوائی وغیرہ، نو دا اسم مشتق شو. دوڑائی، دوڑائی، دوڑایا وغیرہ، دوڑانا، نو دا د اصل د مصدر نه اسم مشتق جوړ شو د معمولی تغیر سره. او بل هغه اسم دی چې هغې ته ویلی شي جامد اسم. نو هغه جامد اسم چې دی نو هغه د هغې نه اسم نه د یو اسم نه جوړ شوی دی او نه د هغې نه نور جوړېدی شي، هغه په خپل ځای باندې ټوس سالډ حالت کې دي، جامد دي، هغه په هم همیشه دپاره مکه هغې ته هغه نوم خلک اخلي. لکه کتاب دی نو همیشه کتاب به وي، قلم دی، ځمکه ده، آسمان دی، سپوږمۍ ده، نور دی، دا میز، کرسی، کمره، ځمکه، دا ټول چې څومره دي، دا دریاب، سمندر، غوا، میخه، نو دې ته هم دقه اسم به وي او دا د خپل خاص نومونه دي، نو دې ته اسم جامد ویلی شي.
دې سره سره یو بل اسم دی چې هغې ته حاصل مصدر وایي. حاصل مصدر اصل کې حقیقت کې دا فعل امر دی. د مصدر په آخره کې چې دا کم نون الف نا راځي دا چې ته کټ کې نو د دې نه حاصل مصدر جوړ شي. مثلا کانا دی نو د کانا نه چې نا کټ کې نو کا به شي نو دا کا چې دی نو دا حاصل مصدر دی. دغه رنګې دوړ نه دی نو د دوړ نه چې نا کټ کې نو دوړ حاصل مصدر دی. پی نانا چې نا کټ کې نو پی دا فعل امر کې مرادي نو دا حاصل مصدر شو. کانا کا، چلنا چل، سونا سو، جاگنا جاگ نو دا چې دی دا د حاصل مصدر قسمونه دي. د نن دپاره دا کافي ده او انشاءالله په بل بیان کې به بیا مزید انشاءالله په دې باندې غور فکر کوو. والسلام.